نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی یو شاگرد عثمان ذوالنورین رضی الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی لکل نبی رفیق، دا هر نبی ملګری، دا هر نبی ملګری، ورفیقی او زما ملګری پیژنئ، زما ملګری پیژنئ، یعنی فی الجنت په جنت کې عثمان، اے صحابو په جنت کې به زما ملګری عثمان ما ته په جنت کې ملګری یو ښا. یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سید لاس نه ونیو او د سی عمر فاروق رضی دواړه د سی نیولې دي. صحابه ته وی هاکذا نبعث یوم القیامه، نن چې به څنګه د لاسونو نیولې دي دغه شان به موږ درې واړو درېږو په میدان محشر کې، دغه شان به دواړه ملګری د لاس نه نیولې او میدان محشر ته به حاضری کو. یو لاس نه به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نیولې، یو لاس نه به عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیولې. دا شاگردان دنیا کې قرآن کریم د وجنه پیدا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل شاگرد ته وی ابی ابن کعب رضی الله تعالی، ابن کعب ما ته سورۃ البینہ تلاوت، استاد خپل شاگرد ته وی ما ته سورۃ البینہ اولولا. یو طرف ته امام الانبیاء دی، بل طرف ته سید القراء دی، د قراء سردار، ما ته سورۃ البینہ اولولا. هغه ورته وی د الله حبیب پتا نازل شوی دی تاسو اولولا. نبی علیہ السلام ورته نه تب تلاوت کی. او خيار صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مزاج پویدل، تلاوت شروع چې سورۃ البینہ ختم کړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی الله سمانی، آیا تا الله زمانو ما غسته، تا نن ما ته ته قرآن ولا تا الله زمانو ما غسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای نعم الله سماکا او ابن کعبہ ما رب العالمین ستانو ما غسته. اسمان نن دسی وحی راغلی وا چې ابی ابن کعب دی قرآن ولی تیم ورا او رب العالمین د ابی ابن کعب قرآن ورا. اسمان نو وحی براله، نن دی پلان کې صحابی قرآن ولی، نن دی پلان کې صحابی قرآن ولی، د اسمان نو وحی راله، نن دی پلان کې صحابی قرآن، نن دی پلان کې صحابی قرآن، اسمان نو وحی راتله، اسمان نه اسمان دسی خکول دورو پاک دورو امام الانبیاء استاذ و صحابه شاگردان او قرآن کریم بیلوستو. صوفی مدرسه وا دسی یو ډبه وا او د کجورو ګون به پکې سوړنو او صحابه بتل هغې کې به کجوري پخېدلې او کجوري به یې خوړلې. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته یو ورځ نبی علیہ السلام وی ابو هریره وږی شوی وږی وی نه د الله حبیبه سترګې مې ستا په کتو مړې دي او ګېډه مې ستا په احادیثو مړه ده چې تا ته ګورم سترګې مړې دي او چې احادیث وای نو خېټه مې مړه ده، سترګې مې ستا په کتو مړې دي او خېټه مې ستا په احادیثو مړه ده. صحابه به امام الانبیاء تناس قرآن به ورته ښودو او امام الانبیاء نه به قرآن کریم زده کو. هغه سلسله را روانه ده، هغه سلسله دی حد ته راورسېدله. نن ستا کلي کې او ستا علاقه کې مدرسه ده، استاذ دی او شاگردان ورته ناست دي او د قرآن کریم تعلیم شروع دی. د ټولو مدرسو مرکز چې دی هغه صفه ده چې مسجد نبوي کې ده. موږ په دې تمه یو انشاءالله چې قیامت کې د صفې د مدرسې استاذ ودرېږي، موږ به ورسره ودرېږو انشاءالله. او چې شاگردان ودرېږي نو زموږ شاگردان به ولاړي انشاءالله. موږ یو نسبت لرو، خپلو شاگردانو ته وایو زمون مرکز صوفه ده، صوفه زمون د ټولو مدرسو مرکز دی. مونږ ډېر په خوشحالۍ سبق خورو. تا بچې ته ولېږې انګلینډ ته، زه ورته وایم دا ته چې کوم تعلیم کې هغه د چا نه کړی، هغه د چا نه کړی. اخر کې ستا مرکز څه دی چې ګوري نه چېرته په یو انګریز باندې ودرېږي،
په یو قادیانی ودرې په آخر کې نو او زه چې زمزمه نو مسجد نبوي ته ورشم او د صوفي په مدرسې باندې ودرم. مونږ چې کله طلباو ته سبق وایو، طلبا علما شي، عالمان چې کله د علم نه فارغي کې تاسو لیدلی دي استاد ته مخامخ کېږي، مونږ ول پلار ته وایو غوږ کېده، پلار ته غوږ کېده، نن زستا بچی ته وایم ستا استاد زو، زما استاد فلان، داغه استاد فلان، داغه استاد فلان، داغه استاد فلان، پلاری ناسی زه بچی ته وایم داغه استاد، داغه اخر کې ورته وایم داغه استاد ابو هريره رضی الله تعالی عنه، بیا وایم د ابو هريره استاد نبی کریم صلی الله علیه. استاد بچی ته وایم استاد استادانو سلسله روانه ده، اخر کې ادریږي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. دا ستا استاد، دا د سند زد زمانه شروع شو او اخر کې په امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سند ادریدو، اخیری استاد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا ډیره پاکه کړه ده بچو، ډیری پاکه کړه تر دند شو. الله در باندې ډیر لوی فضل وکړي، ډیر خولي کړه تر دند شو. خبر چوڑو چې داغه اخیری سند نبی کریم صلی الله علیه وسلم. خیر الکلام کلام الله، ټول دنیا کې غوره په کلامونو کې کلام د الله او غوره خیر الهدی هدی محمد صلی الله، په ټول لارو کې غوره لار د نبی کریم صلی الله علیه، غوره لار هغه د غوره کلامونو کې دا